बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खैबर ऑनलाइन के ज नईमुल्ला यूसुफज़ई ताउस ता हर कले वम नन बबिया मंग बा मुख्तलिफ इशूज़ बांधे खबरें को पागे बांध बा एक्सपर्ट ओपिनियन आखलू पागे बा तजिया आखलू औ ददे सरा सरबा पा आगा हवाले सरा तासु सवाल गवाड़ी तासु सरा एदा औ या तासु स तपोस कोल गवाड़ी पागे वाल तासु मंग तकालुम कोल शई प्रोग्राम के बजमा सर मलगतिया के जमंगा सीनियर हमकारान दी अनवर अली बंगश सेब स्टडी मशई औ हसन सेब स्टडी मशई नन हसन सेब उमरा गल्ले बंगश सेब नन बंगा हसन सेब नम ढेर चावरू जमाती न पस او د حسن صاحب یو غټه مسله ده چې د بنګش صاحب کاونټر موږ ډېر کم ملوي کو زنن خوشاله يم ګرانه ده نو خو اکثر ز بریفینګ اخلم اهم ایشوز باندې خو بریفینګ نن ډېر اهم ایشو ده حسن صاحب وزیر اعظم صاحب نن یو ټویټ کړل او سټی روګ ټویټ کړل خبره ما جوړاو بنګش صاحب ته مې راشي ډېر روګ ما باندې کته تاسو بلانه هغه ډېر یو وو بس بیا ما الیکشن ریفارمز باندې مطلب د ان 249 چې دی هغه ریفر کړل چې ټول سیاسي جماعتونه چې دین هغه د داندلۍ جړه کوي او دغه سي په ډسکا کوم شو دي دغه سي په سېنات الیکشن کوم شو دي او چې د 1970 د الیکشن نه علاوه چې څومره الیکشن هم شوي دي باغې باندې د داندلۍ د خبرو چې دي داوو د شکوک او شبهات شروع کړي یو ځل بیا خپل ټویټ کې چې دین د 2020 امریکن پریزیډنشل الیکشن چې دا غیر ریفرنس هم ورکړل چې چونکه الته کې صحیح ټیکنالوژي استعمال شوی و نو ټرمپ ټیم چې دا ډیر کوشش وکړو چې موږ متنازع جوړ کو خو هغه متنازع ځکه جوړ نشو چې الته ټیکنالوژي استعمال شو و د دې وجې د سبق راونه وته بیا دعوت ورکړی د اپوزیشن ته چې راځي زمونږ سره چې دا کم موجوده کم سہولیات دي د الکترونیک ووټینګ ماشینز چې زمونږ سره کم دي چې د دې په حواله باندې څه فیصله وکړو او یو فیصلې ته ورسو چې د خپل الیکشن اصلاحات چې دي یا د خپل کم ووټینګ عمل چې دی چې دا شفاف جوړ کړو اصلا صاحب نو دا خو ښه دغه دی آفر دی کوم ووایو ګوره لکه دا خو بالکل دې کو څه شک نشته چې افر خدي خو دې سټیم دا افر ورکړي خبره ده چې تا تقریبا د 2.5 کال خو شو او دا د پی ټی آی ټاپ ایجنډا و الیکشن ریفارم بالکل خبره ده د زمونږ دلته کې بدقسمتي ده چې د پی ټی آی نه دا توقع وا چې یاره دوی په خپل مینیفیسټو باندې چې کم دی څه نه څه دغه وکړي اوس تا 3 کاله وشو 3 کاله کې دې کې ضمني انتخابات هم وشو ډېر کافي حده پورې چې کم دی لکه نور خو دې هیو ویسټډ هیوج ټایم چې ورته وایي که نه زیات وخت اوس چې کم دی یو خو ګوره د 3 کاله کې مونږ صرف دا واورېدل که نه چور غل ډاکو په دې باندې او دا نہیں چھوڑونگا یہ کرونگا اوس ډاون د لاین چې 3 کاله تا اوس کال پاتې دی تقریبا د اکټیولی چې کوم دی یو کال پاتې دی په خپل دا چې اپوزیشن سره د در رویه چې کوم واغه دی ډیموکرات زبط دا وایم چې یاره د پی ټی آی د دغه چې کوم دی ډیموکرات نه د پاتې یو سمپل مثال درکو هغه ور د اف ای یو ډی جی چې کوم بشیر میمن هغه الزامات لګول لیټس سه الزامات په زید د دې که یاره دا حکومت سیریسي نو د دې الزاماتو تحقیقات پکار دي یو جوډیشل انکوایري پکار ده هر څه چې کې هغه پکار دي کاونټر یې په هغې الزاماتو لګوي چې د ټیکس ایویژن دپاره چې کوم دی په قبایلي علاقو کې کارخانې لګولي دي اوس ګوره قبایلي علاقو کې آلریډي دا پروویژن دی چې هلته کې څوک انویسټمنټ کوي قانون دی هغوی باندې به چې کوم دی ټیکسز نه وي هوز ایور هغه دا نه دی ایوری پاکستان فاټا دپاره نه پاټا دپاره هم وه دواړو دپاره هم دغه د قبایل لکه چې پاټا او فاټا دواړو دپاره پروینشل ایډمنسټر ټرایبل ایریا دغه دا د هغې دپاره نه په ځای د دې چې دوی لکه د هغې تحقیقات وکړي چېرې دا بشیر میمن څه ویلي دي آیا دا ټیک ویلي دي که غلط ویلي دي که غلط ویلي نو یو شوډ بی ډریګ انټو د کورټ په هغې په ځای شهباز ګل راغی او شهباز ګل راغی هغه وایي چې یاره دغه دی د ټیکس ایویژن کړی دی دې مطلب دا دی چې لکه دوی نو ګوره په الیکشن ریفارمز کې دا اپوزیشن د ده سره د لومبۍ ورځې نه دته آفر کړو چارټر اف اکانومي ورته آفر کړو شهباز شریف پرویز خټک په مشاعره کې خو د هغې نه پس د کومه رویه پاتې شوله د دې حکومت او د پی ټي آی او د منسټرانو لکه هغه داسې نادیده غونته کې ټایپ په دغه کې چې کوم دی په اسمبلی کې به تاسو اورېدل نو ما په خیال اوس که دې دا چغې ویم که نه زما نه د خیال چې اپوزیشن به د ده سره دې ټیپ کې کوآپریشن وکړي بنګه صاحب حسن صاحب وایي چې زما چونکې رویه د هغوی داسې پاتې شوه دا چا نه پټه نه ده حسن صاحب چې کومه خبره وکړه چې د دوی وزیران چې کوم بیانونه ورکوي نو
اکثر یو خبره کوم حسن صاحب د دوی د وزیرانو دغه عجیبه غونډې بیانونه دي دا کراټول کې به دې باندې 4 غنټې ډاکومنټري جوړیږي لکه دومره بیانونه ورکړي لکه دونه نان سیریس هغه ورته دغه زرتاج ګل د قصه ده هغه خبره کوله اوس په دونه په سیریس شو باندې وی مولانا صاحب چې کوم دی خو د حلوا په تلاش کې لکه سړی سوچ کې منټل لیول ته وګوره او تاسو د منسټران دي فدرل منسټر لکه یقینو که زه ریسپیکټ ودانه چې زما مولانا صاحب سره ایډیالوژیکلی یا پولیټیکل دغه دی خو یو سیاسي لیډر باره کې چې ته خبره کې یو لیول ته سړی ګوري چې لکه وین یو بات کنه چې ته غاپ هم نو په سړیتوب سره او چې خو کبیا چې دا غوی رد عمل راشي نو د دوی څه دوی عمران خان ته لیډر ته څه خبره وکړي نه غو لیډر هم دا خبره کوي کنه هغه مشران دا خبره کوي کنه ځکه بنګ صاحب تاسو وایي مطلب نن چې کوم وزیر اعظم صاحب په ټویټ کې سویل خو بالکل صحیح خبرې کړې دي خو د ډسکا په حواله باندې چې کوم خبره شو دا یا نون لیگ چې په ان 249 باندې کوم دغه چتای اعتراض چتای چې حالت داسې شي دي نو دا خو لږ ورځې مخکې بلاول بوټو او مریم نواز خور او او بیا مطلب داغي مثالونه ورکول کېدو بیا د میثاق جمهوریت دغه وخت چې دی داغي یادونه به کوم تازه کېدو دا څه وشو مطلب د دې دا دی چې که فرض کړه دا دواړه پارټیانې په پی ډی ایم کې یو ځای هم وي خو هلته کې یو ځای هم د دوی مفادات چې دي هغه جدا جدا وو صرف د پارټۍ وو نه پارټي هلته خو په پی ډی ایم کې خو دواړه چې کوم دي سیاسي پارټیانو خپل مفادو دغه کولو ته د پی ایم ال ان د مفاد دغه کې چې استعفا ورکړي او بس سیستم ټول وغورځېږي او نوی الیکشن وشي پی ایم ال ان مفادي کې پر پارټي مفادي کې چې یار استعفا د ورنکړو د اسمبلیانې ټایم پورا کړی شي ان هاوس چینج کوم دی عمران خان د لاړ شي بل راشي او په الیکشن کې په ډسکا کې کتا سو کتلې نو دواړو د کوم پی 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 د پی ایم ال ان سپورټ اعلان کړی او سپورټ کول خو چونکې پر پارټي د پی ډی ایم حصہ اوس نو په کراچۍ کې هغه مخالفت دواړه یو بل خلاف ولاړو الکټورل ریفارمز کوم دي تاسو کومه خبره کوله وختي کچېرې عمران خان په دې افر کې سیریس وي نو هغه لیډر اف د هاوس ته او لیډر اف د اپوزیشن مخکې خو جیل کې اوس بهر دی بالکل صرف نون لیگ بوس هغه لیډ کوي مولانا صاحب ویلي چې پی ډی ایم کې به د نون لیگ اوس شهباز شریف دا څنګه چې حسن صاحب خبره وکړه چې مخکې نه غو افر کړو د چارټر اف اکانومي او نور څه کوم د ملک اهم ایشوز دي الکټورل ریفارمز باندې ایون چې د پرویز خټک په مشرۍ کې کمیټې جوړه شوې او به میټینګونه شوي خو هغه بیا دیو 3 کالو پر بیا هغه هیر کو خبره نه وشوي اوس کوم دی ډسکا کې کوم کارو شي سېنیټ الیکشن کې کوم دغه شو په 249 کې کوم کارو شو ګوره الیکشن کمیشن ته تخپل هغه کوم دی وخل په ډسکا کې تا 2019 ایکټ کوم دی الکټورل ایکټ کوم دی هغه دومره اختیارات الیکشن کمیشن ته ورکړي کچېرې صرف هغه باندې عمل وکړي ته د الکټورل ریفارم ضرورت نشته دی صحیح یعنی هغه کوم دی غسه د های کورټ اختیارات دي هغه خپل اختیارات په ډسکا کې وخیل هغه ټول کوم دی دوباره الیکشن وکړ وې چې هغه ته ثبوتونه راغلل هغه ته ثبوت راغلل د ویډیو په ذریعه هغه ته ثبوتونه راغلل د آروز ریپورت په ذریعه ډي آر او ریپورت په ذریعه سره د هغه په خپل کوم د پریزایډینګ افسرانو هغه کال کوم ډیټا کوم هغه وکړه ته چیرته ولاړو هغه غیب شوی وو کډناپ شوی وو صحیح هغه د وجه نه ډسکا کې ګوره هغه بیا دوباره چې الیکشن وشو پی ایم ال فیر اینڈ ټرانسپیرنٹ پی ټی آی والا نه منل خو هغه خپل دغه وخت اختیارات انداسې په 249 کې اوس کوم دی ګوره نن الیکشن کمیشن فیصله وکړه چې دوباره ګنتی د کوم درخواست ورکړی هغه منظور کړ یعنی هغه باندې نتایج به حتمی نتایج اعلان به نه کیږي هغه باندې به هیرینګ څلورم مای باندې کیږي ګوري نو عمران خان وایي چې الکترونیک ماشین څه کوم دی دا د الکترونیک ماشین د دې حل نه دی حل دا دی چې ته آزاد ادارې آزاد الیکشن کمیشن صحیح هغه با اختیار دی او الیکشن کمیشن څه کوم دی کنه هغه کې داسې خلک ولګي لکه موجوده څنګه چیف الیکشن کمشنر دی صحیح نو آلی تا الیکشن شفاف کی دی شي او ټول چې کوم سیاسي پارټیان دي هغه الیکشن کمیشن باندې اعتماد وکړي او نورې چې کوم ادارې دي د ملک ادارې دي
هغه چې کوم دی خپل کار کې هغه باندې اثر نه اچي صحیح او الکترونیک ماشین په باره کې دا چې کومه خبره کې دی چې په نور دنیا کې الکترونیک په امریکا کې الکترونیک ماشین دغه دی خو سره پیپر هم دغه دی پیپر اصل دغه پیپر دی کنه چې تاسو چې کوم خبر وکړو ګوره پرایم منسٹر مخکې د تورو چې د سېنات الیکشن وشو هغه کې چې د الیکشن کمیشن باره کې پرایم منسٹر کوم هغه پښتو کې کوم شخلو ته وی هغه غوښول لګا لکه د دې لیول پرایم منسٹر چې کوم دی هغه په ادارو باندې داسې دغه د خپل ادارې دغه کې نو زه ته پی ټی آی والا I don't know چې لکه خو دا یو د طریقې کار چې کوم دی کنه چې زما باره کې شی راشي خو ټیک ده صحیح او که زما خلاف شی راشي نو بیا هر څه خراب دی دا خو صرف پی ټی آی دغه نه دا خو دغه الکټورل ریفارمز چې دی یا دوی چې کوم خبره کوي چې مطلب دا کوم عمل چې دا څومره آسان دی او چیلنجز پکې دي په دې خبره کو خو د پی ټی آی خبره کوم کو د پی کې 63 وشو بیا ډسکا وشو وس ان ای 249 د فیصل واوډا سیټ شو دا وشو په دې کې د پی ټی آی شکست چې ده تاسو غنئ چې آیا مطلب دا صرف د پی ټی آی چې اوس کوم گورننس ته د دې خلاف مزاحمت ته او کنه اپوزیشن چې دین هغه اکټیو شوی دي هغه خلک چې دین هغه را پارول دي د ګورنمنت خلاف لکه په دې کې تاسو فیلیر د چا غنئ او ګټه د چا غنئ ګوره ما ته خو نه ښکاري لکه ته ټو ان ایکسټینټ ډساپوینټډ بای اپوزیشن جماعتونه چې کوم دی هغوی چې کوم توقع وه هغه جاینټ اپوزیشن چې لکه دوی به چې کوم دی هغه خو ډساپوینټمنټ دی هغې کې مولانا فضل الرحمان صاحب خپله یو پوینټ سره روان دی نواز شریف صاحب د میان مریم نواز یا شهباز شریف پی ایل د خپل دغه سره پیپلز پارټۍ خپل اهداف دي دا څومره چې زه وایم کنه دا ګوره د پی ټی آی د انپاپولریټي د هغې وجه دا د پی ټی آی اوسه پورې چې کوم دی د فیل ټو ډیلیور لکه اوسه پورې هغه ورځ پرون هغه صدعمر دی که څه ټویټ ورکوي که مونږ یې کار ته پرې نه ښودو نو مونږ به اسمبلی دغه ته کار خو شروع که که نه الله دې راوله کنداریانو خبره خدای دې راوله ته کار شروع که هغې نه پس په دې 3 کاله کې ته ماته دا ووایې چې پی ټی آی کوم سیریس یو پروجیکټ چې کوم دی هغه انیشیټ کړي سیریس پروجیکټ ورته وایي ګوره که ته ریفارمز غواړې لکه پیپلز پارټۍ دور کې د ټولو نه زیات کانسټیټیوشنل رایټس بیسډ پروینشل دغه ریفارم د پیپلز پارټۍ دور کې ډیر زیات شوي دي که ته 18وی ترمیم وګورې 1973 کانسټیټیوشن وګورې د دې نه راواخله لیکن چې مهم ترامیم کم شوي دي هغه د پیپلز پارټۍ دور ځکه چې هغوی یو اپروچ سره ځي لکه دغه دی پکې یو کنسنسس پته ډیولپ کې څو ځله چې کوم دی عمران خان اپوزیشن لیډر ته چې کوم دی ګوره اپوزیشن لیډر از ایز د پرایم منسٹر بالکل بالکل لکه په هاوس کې اپوزیشن لیډر ته هغه امر دغه حاصل دی څونه چې لیډر اف د هاوس پرایم منسٹر ته دی څو ځله د په دې دوران کې پرایم منسٹر چې کوم دی اپوزیشن لیډر ته خط لیکلی دی څه په ایشوز باندې د کنسنسس ډیولپ کولو لپاره کله چې امپورټنټ ډیسیژن راغلی دی پرایم منسٹر چې کوم دی هی زره نه مین لکه زه په دې نه پوهېږم بعضې خلک وایي پرایم منسٹر چې کوم دی دا ډېر بهادر سړی دی خو تاسو یقین وکړئ کله هم چې کرایسس سچویشن راغلی دی هی اوایډ د پارلیمنٹ کشمیر باندې خبر راغلی ده دی نه دی تللی اے پی سی راغلی ده دی نه دی تللی داسې څونه اهمې موقع چې راغلي اوس په داسې کس باندې هاو یو ویل ټرسټ خبره د ټرسټ ده پرایم منسټر چې څه ویلي دي عمران خان چې د الیکشن نه مخکې څومره خبرې کړي دي په یوه خبره باندې د دغه نه دی راغلی ګوره هغه ورځ چې کوم دی دونه اهمه موقع وه د قوم ته خطاب کوم هغه شو باندې اوس په دغه ورځ باندې پارلیمنت از ان سیشن حالانکه فلور اف د هاوس یو داسې ځای دی چې هغه که ته هره خبره وکړي هغې ته پروټیکشن هم دی دې پارلیمنت ته نه ځي چې ته پارلیمنت ته خپله اهمیت نه ورکوې لکه پکار خو چې راشه پارلیمنت کې معاملې کې دوی د اپوزیشن په وګټو حالانکه once upon a time this is the man who said چې زبا چې کوم دی په پارلیمنت کې ریګولر دغه کومه بالکل جواب دی به مو زبا سوال بوت په ورځ په زبا د ټولو دغه کومه ها بنګ سه هماغه پښتنه بیا چې مطلب که آسان دي دا څومره چې ریفارمز دي سپیشلی موږ براشو الیکشن کمیشن ته الیکشن کمیشن آزاد جوړول څومره آسان دي که غواړي حکومت وخت او بل د عموما چې دوی په کم ټایم کې هم د ریفارمز خبر کوي احسن صاحب نو پای کې دا چې د دوی څه فائدې په هغه ټایم کې کوي ټایمینګ د دوی ډیر عجیب وي او چې ګوره د سمپل یو خبر ته سوال کوم خو ما دی شی ته ګوره را روان د فورن فندینګ کیس چې کوم دی دغه سکروټنی روانه ده 2 ورځې پکې شي ما په خیال 3 ورځې کې 4 ورځې ده کې دا دغه کېږي پی ټی آی کې دا یو مسله ده چې دوی ته کله خپل چاړو پو کې ښکاره شي دوی چغې مریم نواز نن په ټویټ کې جواب دا ورکړ دوی دغه کې عمران خان ته مو وی چې کوم دی ګوره سایکولوژیکلی هی از ا ویک مین د چې کوم دی وسه پورې تا انټرنیشنل خلک اټریکټ کړي سونه راځي جلب کړي دي
دا چې کوم د په کم ایشوز باندې د کنسنسس په ملک کې دننه دغه ډیویژن کریټ کړي وز د زم وس روان دي د فورن فندینګ کیس حالانکه انټرسټینګ خبره ده پرون ابلو تاسو به خبر کتلی چې کم دغه والدي پټیشنرز وته وسو ته د اغوی کسانو ته د نن اډیټرز ته چې کوم دی د لیپټاپ د نوړو اجازه نشته لکه د کیلکولیټر اجازه سره نشته د دې باوجود چې لکه موبایل نشي استعمال لکه دا مجيبه خبره ده چې لکه د الیکشن کمیشن مخکې دا خو ډیجیلا د فیصله کړی دا چې ته اوس اډیټرز دي اډیټرز مین دے سپوز ټو مانیټر د اډیټ چې لکه دا څنګه شوی دا غي ته وی چې تاسو به لیپټاپ نه راوړئ تاسو به کیلکولیټر نه راوړئ تاسو به کوم دي ځان سره دا شی نه راوړئ خبره ده د الټی کې شی روان دي دا غي د پر ماته خو چې دا سمنه دا صد عمر دا خبرې شوې چیرې لکه پرایم منسٹر کومګه کار ته پرې نه خودلو دا نور د سيزونه چې کوم دي ښکاری داسې چې د بالکل مریم نواز په ټویټ کې ویلیم دادی چې مطلب د تېښتې کوشش کوي د فارن فندینګ کیس نه وزیر اعظم څومره آسان دی آزاد الیکشن کمیشن چې دی دا غا اسټابلیش کول او بیا غا کار ته پرې الیکشن کمیشن چیلنجز نه ګوري دغه خوش ته کوم دې کمر ته چې کچيري تا د 2017 الکټرال اکټ چې کوم دغه باندې عمل وشي کنه تا د هیڅ ریفارم بیا ضرورت نشته ماشين چې کوم دې هغه الریډي په ایون انډیا کې ټول نه دا یو واحد ملک چلتا الکترونیک ماشين زیات خلق دا کی خو الته سپریم کورټ فیصله کړی چې تاسو به د سره ویریفیکیشن لپاره پیپر به وی ورسره ٹھیک شه جرمنی کې کوم سیستم آر ټی ایس ریزلټ هغه څومره کامیابی سره په تیر الیکشن کې کار کړو نو ګوره د حسن سے 21 پریزایډینګ افیسرز غیب او د کراچۍ کې چې وشو کراچۍ کې دا نه کراچۍ 3,99,000 کې ته کوم دي ټوټل 50,000 ووټ پول شوی دی کنه دا بالکل نو 20% نم کم 21% 5% دی نه 21% ففین دغه کوم دغه راغلی هغه ته 21.6 ته کته دغه شوی پول شوی نو دغه اکټ پر ما درته چې عمل وکي نو تا ماشين ضرورت نه وي چې په جرمني کې د ماشين باندې دغه یو کې پیپر په امریکا کې پیپر نه دی صحیح نو ماشين چې کوم دی ته کوم دی د ترانسپیرنسي نشي راوځي ترانسپیرنسي ته علي راځي چې څنګه ته آزاد ادارې وي آزاد ادارې علي جوړیږي چې کله حکومت پرایم منسٹر هغه په کردار باندې په تقریر کې داسې تنقید نه کوي چې دا خو پارټي جوړه شوې انداسې اپوزیشن ته پکار دی چې هغه ته هغه به اعتماد وکړي بله دا چې پرایم منسټر کوم دی آفر وکړ خو فون اوچت که کنه شبا شریف ته فون وکړه لیټر ورته ولیکا اساس یې کوم دغه چې څو پیری ته مطلب اختلاف کوي ته ویل چې راشه لیټر ورته ولیکا حالانکه اساس سے نواز شریف سے بنیګال تر د اپوزیشن لیډر هم نو او هغه پرایم منسٹر سیاست کې چې کوم دی ډېر لوی زړی هغه کې پرسنل دغه نه ټیک دا پرسنل پکې راځي خو ټایم کمز چې لګا چې کوم دی ته حالات ځکه ګوره دا د پرایم منسٹر سره د پی ټی آی نه د 22 کروڑ د غسونه کروڑ عوام چې کوم دي د دې ټولو ته نمائنده ته لیډر اف د هاوس ته د پاره ستاده پاره زړه غټ ساتل پکار دي تا ته چې کوم دي ایشوز بیس چې کوم دي ستا اکانومي د ګوره د کرونا د شی دی پکاري چې ټول اپوزیشن را مخکې کړو د ټی پی مسله را لاله ورن یورپین پارلیمنت کې ستا خلاف چې کوم دي قرارداد په شپږ سو په درې باندې راغلی لکه داستا ډیپلوماسي دستا مسله د اف ای ټی اف باندې چې کوم دي تا درې کال نه لګیای سو فار یو ډیلیور نثینګ اما غریلیس کته غریلیس کته او باقي کې موږ ډیر خوشاله یو چې پاتې شو لکه دا زمونږ تور مونږ دا وکړه نو زه تم ګوره ک پرایم منسٹر سیریسلی د ملک په مسلو کې نو اغلبه د دې مهنه براوتل پکاري چې زه یوازې زه سمما او نور ټول دنیا چې کوم دی کرپشن یو بریک اخلو بریک نه بعد بیا راځو او همدغه ډسکشن چې دی به جاری ساتو جی ویلکم بیک پروگرام خیبر آنلاین کې بنگله صاحب تاسو پکې ایډ کوله چې مطلب چیلنجز چې نو صرف یو چیلنج دی هغه دا دی چې خان صاحب وای او په صحیح معنو کې وای کده فون په ذریعہ ک مخامخ ملاقاتي او دوی چې راځي چې کینو خبره کوو ګوره اپوزیشن چې کوم انده مطالبه دي چې وزیر اعظم متدغه وکي غ خپل کینی د قومي کوم ایشوز دي هغه باندې غ مسره کینی د کمیټیانو په بنیاد کمیټیانو ګوره اسد کیسر خود سره غو کینی نه ټیک شه او بل دا چې نور کمیټیانو کې د پرویس خټک سے په مشرۍ کې چې کومې کمیټیانو جوړې شوې دي هغه کار نه کوي هغه ریزلټ نه روزي
نو بله دا که عمران خان ګوره که پیله ورځې نه دی دغه کړی که څه ټیک دی کیسونه کرپشن کیسونه ورباندې دي د اپوزیشن باندې دا د عدالت نیب او د کارونه دي ټیک شو هغه په کیڅ هغه چلیدلی دي دا ویلی څه ټیک دی هغه کیسونه چلیږي خو څه کوم دی الیکټډ خو څومره پورې څه هغه کنویکټ شوی نه دی چې دی پکې دا وایي مې نه جوړوم او څه تم وایي دا نه جوړوږه ټیک شو نو په کیڅ تا دا عدالتونه ته پرېښلی وی دا تا نیب ته پرېښلی اف آی خپل دغه کولی که نیب د چا خلاف تحقیقات شروع کړي شهزاد اکبر به راشي هغه به ټول دغه وایي ټیک شه که اف آی دغه کړي هلکه تا ورکې څه کار دی پرېږده نیب اف آی خپل کار کړي تا څه کوم دی سیاسي څه کومې مسلې ته اپوزیشن او لیډر څه کوم دی هغه سره کښېنه ورته چې دا الکټورل ریفارمز تا په ذهن کې څه دي تن راوړه هغه کې یو کنسنسس ډیولپ کړي هغه وکړي خو څومره پورې تا په ادارو به اعتماد نه کوې ټیک شه اوره پورې دغه الکټرونیک مشین سره راشي که نه دا الیکشن به دغه څه کوم دی نتیجې به خلک نه ماني صحیح حسن صاحب بل ایشو دا موږ تیر پروګرام کې هم خبرې کړو خو نن پکې کم ډیولپمنټ دی او ستاسو د موجودګۍ فایده به هم اخلو د افغانستان په صورتحال باندې په پاکستان امریکې روس او چین نمایندګانو به دوحه کې ملاقات کړی دی همدغه پیس پروسس باندې خبرې شوې د دې نه علاوه کوم ګاونډي ملکونه چې بیا دي د افغانستان د هغوی په کردار باندې خبره شوې ده او بیا د دغه دواړو څلورو وړو ملکونو نمایندګانو د افغان کوم حکومتي ټیم او طالبان مشرانو سره هم خبرې کړې دي طالب مشرانو نومونه د بلیک لیست نه د ویستو او بیا د قیدیانو د رهایۍ هم خبرې شوې دي خو اوورال زه به ستاسو رایې په دې باندې اخلم چې کوم استنبول کانفرنس و د طالبانو د شرکت نه کولو د اعلان نه بعد هغه وځنډولی شو اوس د اختر نه بعد چې دی هغه وایي به کېږي خو تاسو ګڼئ چې مطلب دغه کانفرنس د طالبانو چې کومه ډیمانډ دی دا کم وجه چې هغوی شرکت نه دی کړی د انخلا په حواله باندې چې د هغوی کوم تحفظات دي اوبه کې طالبان په دې کې بیا شرکت څوک به رضا کړی شي ګوره لمبۍ خبره خو دا ده چې پرون نن یکم مې وه او اکارډنګ ټو د طالبانو د امریکې چې کوم دغه شو نو نن ټول دوه اګریمنټ چې و د هغې مطابق بالکل خو هغه وځنډولی شو دغه پورې ستمبر ته پرون چې کومه واقعه شوې لومبۍ خو چې د هغې څونه غندنه وشي د لوګر کې تقریبا 40-42 کسان پکې شهیدان شوي دي بیا ماشومان هغه ویژول چې کوم راشي سړی ډېر زیات سخت خفه شي دا خو نه انسانیت دی او دا خو نه چې کوم دی د اسلام دی دا په کم هر یو نوم لکه ګوره یو زناور چې کوم دی هغه هم داسې کار نشي کوي چېرې ماشومان او زنانه او اسپتال هغه ټارګټ کړي نو زه یم چې د هغې څومره غندنه وشي نو هغه به کم وي خاص کر د لوګر د دې پرونی واقع 100 کسان دا او بیا د روژې او پای کې ماشومان پکې افطارۍ ټایم کې نو دا نه انسانیت دی نه چې کوم دی دا زه ځکه مذهب په دغې نه کو د سره دا خلک د انسانیت ته دغه نم دغه دی دا کوم اکټیویټي چې روان دي په دوحه کې ګوره دا خو دوی اوس ډېر زیات هایپر اکټیو شو دا ټرایکا ایکسټنډډ ټرایکا چې ورته وایي امریکا چین پاکستان او روس چې کوم دی وجه دا ده چې امریکې خپل ګول پوسټ چې کوم دی چینج کو صحیح خو د هغې ګول پوسټ کولو چینج کولو هم څه ریزن و ریزن دا و چې 8 میاشتو نه 7 میاشتو نه چې کوم دی افغان ناست دي په دوحه کې او سو فار د هغوی غټ پروګرس دا دی چې هغوی ناست دي لا دغه کې پاسېدلي نه دي بالکل خو نو پروګرس لکه زیرو پروګرس د هغوی د طرف باندې بل طرف ته ډاکټر اشرف غني صاحب چې کوم دی هغه هم خپل پوزیشن باندې سخت دی خو ډېر سخت بیا طالبان د هغې وجه دا ده چې امریکې ښه یا بد هر څه خو یو امپریشن یې ورکړ چېرې طالبانو دا شی وګټه لکه د هغوی چې کوم هغه د ټرمپ اډمنسټریشن په وخت کې چې کوم دا نو د هغې د وجې نه طالب لږ دی دغه کې دی چې یاره بس ما خو ګټلې ده او ما ته دا شی چې کوم دی اوس تاسو پرېږدی که نه نو داسې خو هم نشي کېدلی اوس پاکستان دوی وایي چې لکه وډرال کېږي هغه به آرډرلی وي هغه به کوارډینیټډ وي هغه به کوآپریشن سره مطلب داسې ډس آرډرلی نه چېرې لکه امریکا او انټرنیشنل فورسز لاړل راځئ ورپسې وروره بس دا کابل هم خالي شو مزار هم خالي شو ننګرهار هم خالي شو خوست او میدان هم خالي شو داسې بني یو آرډرلی وډرال به کېږي د هغې نه مخکې پکار دی چې یو سیسټم ان پلیس وي نو د هغې دپاره بیا ځکه چې دا خو به بالکل نایټ میر وي لکه امریکې فوجانو نن 100 فوجانو کډه لاړله دغه شان ناټو هم شروع وکړله جرمني دې هم اعلانونه کړي دي چې یاره مونږ دغه وباسو اوس دا وباسي نو تاسو شی چاته پرېږدی بالکل صحیح آیا د افغان فورسز ما خو یقین دی چې افغان فورسز کې کپاسټي شته اوس چې هغوی ځان سسټین خو جنګ به رواني
لکه دا یو خبره به لکه څنګه چې ډاکټر نجیب فعال وشو هغې کې تاسو کتل نجیب فعال نه کله چې مجاهدین جنوای کارډ وشو نو په 88 کې جنوای کارډ وشو څلور کاله چې کوم دی بیا د ډاکټر نجیب سره دا مجاهدین ختي وو دغه تلو وروسته لو او ډاکټر نجیب هم چې بیا فعال وشو دغه انټرنل دغه چې کوم د هغې د وجې نه هغه شی پکې راغی نو زه دا وایم چې لکه دا اوس ښه خبره ده چې یو کنسنسس بلډ کوي دوی پاکستان روس امریکا دوی ناست دي دواړو پاټو سره خبرې کوي خدای دې وکړي چېرې طالبان ومني خو په عقل ګرانه د زما د جانان وینه بنګه صاحب څنګه چې انټرا افغان ډایلاګز دي که موږ وګورو ټیک شه د دوحه مذاکرات چې کامیاب شو کوم اګریمنټ چې جوړ شو د هغې دپاره هم ډېر کوشش شوی خو هغې دومره ټایم هم نه واغستی او بل په هغې کې به وخت په وخت څه څیزونه راوتو چې مطلب د سیز فایر خلاف ورزي به د دواړو طرف نه کله کله وشوه خو داسې ایکسټریم ته به خبره نه راتله چې نه مذاکرات بالکل نه کوو یا نه کینو دلته څیزونه چې دي هغه سخت نه ګورې د دوحه کارډ څه کوم هغه کې یو خو انخلا وه بل ورکې د طالبانو څه کوم سینکشن لیست نه نومونه لرې کېدل او رهایي دواړو طرف ته نه قیدیان ګورې ته په دې دغه کې بیا طالبانو یو موقف ټیک دی څه امریکې د خلاف ورزي کړې طالبانو نه یې کړې ما پرون یو رایټر خبره اورېدل دا پاړاو کړی و هغه چې د طالبانو د غیر ملکي بیسونه څه کوم دي که نه هغه سیکیورټي ورکول رنګ چې کوم دی جوړ کړی و هغه رنګ سیکیورټي رنګ جوړ کړی چې څوک ورباندې حمله ونه کړي د امریکې د نیټو فوجیانو ته هغو تحفظ ورکولو دا کله نه اګریمنټ شوی تر اوسه پورې پرونه پورې دا دغه څه کوم دی او دې لپاره طالبانو دا کړه چې نه داعش ورباندې حمله وکړي نه طالبانو کې داسې یو ګروپ روزي چې هغه حمله وکړي وایي چې د امریکې سره چې کوم معاهده شي هغه د خلاف ورزي ونه شي چې سبا له موږ ته هغو دا خوله نه جوړي تاسو کړې نو دې وجې نه مو وکړو د انخلا چې کوم دی دغه باندې کیدای شي چې طالبان په دې باندې راضي شي چې هر خیر څو میاشتې بعد د کمپلیټ شي که یکه ماینه خو شوري خو شوه که نه یکه ماینه شوري شوه 11 سپتمبر پورې به کمپلیټ خو امریکې ته چې کوم دا د یونایټډ نیشن سیکیورټي کونسل ممبران دي روس هم دي پکې چین هم پکې دی دې ته پکار چې هغه سینکشن لیست والا مسله د حل کړي صحیح ټیک شه په چې کوم قیدیان خلاص کړي وو ځینې خلاص کړي اوس هم څه 15,000 کې 2,000 دغه یادي قیدیان هغه کې پکای چې افغان حکومت باندې هغه دغه واچي چې دا پکای چې تاسو ریلیز کی او هغه مانیټرینګ سیستم د یو جوړ کی چې بعضې افغان چې کوم چارواکي هغه دا وایي چې کوم خلاص کړي هغه کې زیاتره بیا واپس فیلډ ته لاړ دي او ټوپکې اخیستی دي او جنګ یې شروع کړی نو که چیرې د دوو مسلو باندې څه پروګرس وشه نو کیدای شي چې طالبان راضي شي خو چې طالبان راضي شوي نه وي که نه نو داسې خبرې کیږي چې طالبانو اوس افغان حکومت خو ورسره راضي کیږي نه په قیدیانو باندې په نور شیونو باندې نو افغان طالبانو دا اوس دغه کړی چې ډایرکټ لکه چې کوم افغان ګروپونه دي عبدالله حمید کرزي یا نور چې کوم مختلف ګروپونه دي هغه سره ډایرکټ رابطې شروع کړي چې موږ اوس افغان ګروپونو سره ډایرکټ خبرې کوو وایي چې دغه دې کې اصلا صرف که فرض که دغه دوی رضا کېږي د هغه کسانو بیا د رهایي دپاره ظاهره ده په هغه لیسټونو به نظرثاني به کېږي په هغې به دوباره سرینو جایزه اخیستی کېږي نو د اختر نه بعد بیا دا ټایم خو ډېر کم دی مطلب دا موږ دا بیا ویلی شو چې استنبول کانفرنس به یا نور لرې کېږي او که نه لرې کېږي نو طالبانو د غیر موجودګۍ طالبان به استنبول ته رضا شي د هغې وجه دا ده چې پاکستان هم دی روس هم ورته لګیا دی چین هم ورته یو جرګه غونډه کې ورته ناست نو دوی به رضا به شي دې کې دغه به ما خپل یو دغه فیلینګ دا دی چې دی ویل اګري ځکه چې پاکستان یو پریشر بلډ کوي روس چې کوم ګوره د چا سره خو به ته د چا خبره خو به منې که نه دا خو هم نه ده چې لکه تا هر څه چې کوم دی بس سولو فلایټ خو سړی بیا نشي دغه کې نو دې په دې ته رضا شي خو اصل شي دا دی چې استنبول کانفرنس کې بیا کوم فیصله کېږي نو چې هغې ته بیا دوی به هغه مو د هغې د عملي کولو ګارنټي به د هغې بل دا دی چې طالبانو دا خبره چېرې لکه مونږ سره ګوره ټیک د امریکې خو دا ویلي و چې وځي به او د هغې ټایم ټیبل کې هم دونه نه 3-4 میاشتې څونه د سپتمبره پورې دا اوس مای دی نو که جون جولای اګست سپتمبر لکه دا 3-4 میاشتې دي نو دا دونه دونه غټه دغه نه ده خو خبره دا ده چې سایملټینیسلی ګوره تا په افغانستان کې تقریبا پته چې څونه 43% وایلنس کې اضافه وشوله په کار دا دی د ګورې زویه څه خو بویه ګنه نو لکه تب چې روغه کې خبره کې
نو سنس یو سنس اف دغه خو وی کنه یو ډیسټریکټ باندې قبضه کړی مطلب دغه پکړه اٹیک پکړه دی دغه په چیک پوسټونو باندې هم ګوره د پرون د لوګر واقعیا چوش ولا ټیک ته طالب ودا زنه کومه او بل اصل سے خود ته ذمہواری نه اخلي خو خبره ده د کیږي خو لګه ګوره هغه ایکو سیستم چوته وی کنه اخو تا پرووایډ کړی دی کنه دلته کې د امریکای بیس تحفظ کول هغه د کوي شي ګوره اوس مونږ د سټوډیو کې لګي پروګرام کو نو دا لایټ نه تا لګولې دی نه ما لګولې دا خو چې پوره مونږ ته سیستم را کړی دی ټیبل را کړی کرسي را کړی کیمرې لګولې دی لایټ سي لګولې دي غیر چاپیر یو ماحول جوړ کړی دی اوس دا ماحول اف ټیرر چې کوم دی دا وایلنس چې کوم دی دا خو طالب ور کړی ځکه چې طالب دلته کې چیک پوسټ نه پریدي اٹیک کوي پولیس باندې اٹیک کوي سرکاري سړي باندې اٹیک کوي ظاهره خبره ته معنی کې خو بل سړي لزت دې ځنه تا پاسو ما خو زه دا غنته کې نه منه نو ظاهره خبره د بل سړي بدلته کې راځي هغه یو دغه پکې نو طالب لکه ډېر بدقسمتي ده چې دا اته میاشتې مونږ صرف په دې کې تیرې کړلې چې ایجنډا به صحیح ګوره لکه دا مو سجیبه لکه د افغانستان کې خبره څه ده خو د امن خبره ده په دې باندې نو زه ته هم دې هیو لاست د ټایم وس ما ته آی ایم ناٹ اپټیمسټک زه ته دا وایم چې لکه هغه دې کنه کاشسلی پیسیمست ته وي خلک وي کاشسلی اپټیمست خو زه چې په دې کې د افغان چې کوم سچویشن ځکه افغان لیډرشپ have failed their nation زه ته یو خبرو کوم اکراس د بورډ تاسو افغان قیادت چې کوم دی دوی خپل قوم چې کوم دی هغه په نظر کې دا مکمل ناکام دي او د دوی هغه کیپاسټي یا تو هغه نشته یا ویل ټو پیس چې کوم دی هغه ویل ټو پیس چیرې لکه د امن دپاره دغه هغه ماته افغان قیادت کې نه ښکاري اگر چې خفه کیږي ظاهره خبره ده د هغوی یو خپل دغه دی خو زه د وایم چې افغان د لاسه د دې قیادت د لاسه پښتون هم مخوا تبا افغان هم تبا پاکستان کې هم دغه حالات دي او د هغوی دپاره د ټولو نه آسان کار دا دی چې الزام په آسان چې بس مونږ خو چې کوم دی ګنګا نهایي ہوئے او دا نور چې کوم دي دا ټول د بار داخله اصل چې کوم اندېښنه او یقینا مطلب په حقایق مبني خبره ده چې دا مسلې چې ته پرې دی نو چاته پرې دی او په کوم شرایطو باندې پرې دی او بایدن په خپل سپیچ کې کله چې د انخلا اعلان کړو پای کې هغه دا خبره کړله چې زمونږ به ټیک ته په افغانستان کې به زمونږ مرسته وي د نورو ملکونو په اشتراک باندې خو به فوجي مرسته نه وي هلته 3.5 لاک افغان نیشنل آرمي ده نو بیا په داسې صورت کې داسو د ګاونډي ملکونو په کردار خبره خو کوي خو هغوی ته چیلنجز بیا کم کم جوړېږي ګورې چې تا روزانه سله د فوجیان پولیس والا یا سیکورټي فورس د افغان مړېږي هغه اثر پرېوځي نور دغه باندې ډیمورالایز کېږي او بیا چې کله ټیک دی ته به اسلحه ورکې امریکا به بالکل پیسې هم ورکړي اسلحه هم به ورکړي یعنې بوټ به د امریکې نه وي هغه به داسې نه پرېږدي چې لکه بالکل یې پرېږدي طالبانو ته بس نیکسټ ډور به ولته بیسس پاکستان به ورته تاجکستان ترکمنستان د دې سره د خبرې روانې دي که نه نو هغه به د یعنې ډرون په ذریعه به د هغه ته د ایر سپورټ یا نور دغه ورکړي داسې نه چې طالبانو ته فری هینډ به میلاو شي بس د امریکا ووتله دې نه دوی روان شي په ښارونو باندې قبضې وکړي خو دغه چې کوم دی لکه اوس حسن صاحب چې کوم بل افغان فوج چې کوم دی هایلی ټرین دی ټیک د کیجوالټي پکې کېږي خو وسلو سره شته ټریننګ سره شته دی ویل ناٹ جسٹ دا خو نه واک ان د پارک خو به نه داسې دغه به نه وي خدای ته ډیمورالایز کېدل هغه بله خبره چې روزانه 100-200 ته مړېږي د دوی سره چې بالکل امریکایي فوج وځي نو کیدای شي چې طالبان حملې نور انسوا کړي د افغان فورسز ته به نقصان زیات رسیږي خو دغه چې کوم دی داسې نه دی چې ته بس په ښارونو به قبضې شروع کړي بل دا بیا نور ملکونه چې کوم دي هغه هم به خپل راځي خپل کسان خو به سپورټ کوي که نه بالکل دا چې کوم یعنې صرف طالبانو خلاف چې کوم ګروپونه دي افغان اشرف غني دی انډیا ورسره دغه شته دي نور ملکونه شته دي امریکا به ورته چې د نیټو چې کوم دی هغه به نور سپورټ ورکړي داسې خو نه چې بس بالکل پاتې شو خو دغه چې کوم دی چې کوم مذاکرات دي استنبول چې دی د ناکامي چې کوم دی که نه لکه اوس وختي دی خبره وکړه چې ویل نشته کیپیسټي شته افغانانو ویل نشته دی څه ویل بیا خو اسانه خو هغه کیپیسټي شته دی هغه د جرګې دغه خلک دي چې کوم د مشران دي اسې په ټپو کې په بابولالو کې دا خبرې کوو د جرګو د مرکو دغه شته دی څلوېښت کاله کې تا کومه جرګه کاملي وینو نن په لوګر کې ماشومان کیپیسټي شته خو ویل نشته دی صحیح چې کله څومره پورې چې ویل نه وي راغلی امن نشي راتللی صحیح حسن صاحب بل
ټوله دنیا ګیره ده د کورونا د وجې خو په پاکستان کې په انډیا کې پاکستان کې کوم بخپله خبره کو نو څه ډیر خطرناک روان دي نن ان سی او سی څه فیصلې هم کړي دي یو خو په یوم علی باندې چې په جلوسونو باندې بندیز لګول شوی دی بل نوټیفیکیشن کې ویلي چې مجلسونه به د اس او پیز مطابق کول شي په پنجاب کې محکمه اوقاف چې هغه په صوبه کې په جمعتونو او مزارونو کې په اعتکاف باندې پابندي لګولې ده اوورال سپریم کورټ یو ځل بیا مطلب هغه کیس چې د اسود نوټس چې په 13 پیر اغسته هغه بیا د هیرینګ د لپاره مقرر کړی دی خو د دې هر څه باوجود که موږ ګورو په فواد چودھری چې د ساينس ټیکنالوژي منسټر نو وزیر اعظم یې بوتلو ساينس منسټري اف ساينس ټیکنالوژي ته موږ وینټیلیټر جوړو موږ دا جوړو موږ هغه جوړو او تر اوسه پورې د پاکستان د حکومت تر طرفه سنجیدګي د اکوپمنټس او د دې معاملاتو بل کم چې زموږ آیسولیشن سنټر به هغه نه دی ری اکټیویټ شوی هغه شانته کې تاسو څه غنئ اوس چې د دې لهر دومره د خطرناک کېدو موږ خبرې کوو پابندیان لګو دې ته موږ تیاری کړې وه او که تیاری کړو تاسو ته مطمئن یې ګوره لمبې خبره خو دا ده چې دا خو کپاسټي نه بیانډ ده یو خبره ته وکړم لکه نه اټلي دا کوپ کړله نه امریکا سره وکړله نو سره انډیا وکړله ښه خبره دا ده چې مونږ ایز انسان وګورو چې یاره مونږ دپاره څه ښه دي دا واحد ملک دی پاکستان چې دلته کې د مذهب په نوم باندې چې کوم دی کوم دکانونه کوله کړي زه به ورته داسې ووایم هغه داسې دونه اکټیو دي چې هغې ته کمپرومایز کولو ته څوک تیار نه دي ګوره زموږ دپاره زموږ د دین د ټولو نه غټ زموږ دغه چې کوم دی مخ مې د کعبې شریفې زه چې 15 وخته مونځ ته ودرېږم زه وایم کعبه شریفې ته حج چې کوم دی دا فرض رکن دی دا لکه دې کې شک نشته کټ اپ دا فرض دی فرض دی که نه عمره چې کومه ده دا ورسره بیا ثوابي دغه کېږي اوس یوم علی شو دا فرض نه دی ټیک شو نور داسې اعتکاف شو دا داسې کوم دی دا یو 2 کسان کینی 3 کسان کینی هغه دغه کېږي پکې دا بل دا دی چې په بیت المقدس دغه سوري بیت الحرام کې چې کوم دی هلته کې اس او پیز فالو کېږي تاسو طواف چې کوم دی لکه زمونږ به دا اورېدل چې دا طواف چې کوم دی دا چې ته په تاریخ کې یو ورځ ودرېږي نه او که چېرې دا ودرېږي بیا بره مرغۍ پې لکه د کعبې شریفې د تقدس دغه والا زمونږ دا مسلمانان دلته کې که شیعګان یو مونږ او که سنیان یو مونږ زمونږ یو ایکسټریمیسټ ویو دی مونږ صرف دکان چمکاو چې لکه ګوره دا اوس شیعګان به وکړي دلته کې سنیان وي ښه دوی له اجازت ورکړه مونږ له یې رانه کړه هلته کې شیعګان وي ښه دوی له ورکړه مونږ له یې رانه کړه انسانیت تقاضا دا ده زمونږ د دین هم تقاضا دا ده چې کله داسې حالاتي نو تاسو ته چې اهل طب کم خبره ده د کم خلک دی هغوی تاسو ته څه وایي یا حکومت وقت تاسو ته بانګ وای انسان له خپل هم بانګ وای دا اوس وروایي چې مونځ په کور کې وکړئ لکه نو دلته کې مونږ د دین دپاره دا کار نه کوو که لکه زه دا وایم که ته دا وایې چې زمونږ لکه سنیان یا شیعګان دا جلسې جلوسونه د دې دپاره کوي چې دا په دین مین دی هغه ورځ د حضور صلی الله علیه وسلم په ناموس په حوالې سره چې دی تا اورېدل هر جو وی کټ مرنے کے لیے تیار ہے کم تقریر چې به کو بانګه شهر یو او تا ته پته ده زمونږ د پاکستان په دغه کرپټ ملکونو کې بالکل په دروغو کې په دې سيزونو کې چې کم دی په 170 کې 168 لکه د دنیا لکه سړی چې هغه ورځ ما تقریرونه اورېدل نو ما وی چې د پاکستان خو به چې کم دی اخلاقي لحاظ سره په دغه لحاظ سره ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو ګوره یو خبره ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم کرپټ نو دغه صحابه کرپټ نو داسې وکنه خلفای راشدین کرپټ نو نو زه د تبه مکه مونږ واقعي د یا د علی رضی الله تعالی عنہ یا چې کوم دی محمد صلی الله علیه و آله وسلم یا حضرت ابوبکر صدیق خو سیور زموږ چې سونه اصحابي ټول وي د ستورو په شانتي د کم یو پسې زینو ته به هدایت مو دا حدیث شریف ته پکې که چېرې مونږ واقعي دا په خولې چې څه وګوره از ا نیشن اف هیپوکریټس بالکل پوهېږې هیپوکریټس منافقین مونږ کوو یو څه د گفتار د هغه پورې طریقه دا ده چې مونږ ته په دې کې د دین نه رهنمایي اخیستل پکار دي زموږ شیعګان وروڼه هغوی ته هم زموږ سنیان وروڼو ته هم د دین نه رهنمایي پکار دي بل دا وړه وړه دوکانونه چې مونږ کولو کړي دي چې هر سړی راځي او په دې دغه کې د دې نه زموږ دین ته نقصان ورسېږي ډېر زیات ورې زه ته دا وایم دې ټیم کې وایي لکه اسلام چې دی مسلمان چې کوم دی هغه د ډر د خوف یو نمونه اوس دې ټیم کې پیش کېږي په ځای د دې چې یو ټیم و چې اسلام به د امن د سلامتیا او د دې دین به پیش کېده هغه د څه د وجو نه هغه زموږ د دې رویو د وجو نه هغه زموږ د وړې وړې اناګانې نه دي د دې د وجې نه چې شیعګان دا کار کوي سنیان به دا کار کوي ته ماته په مزار له تل فرض دي مګر په کوم کتاب کې دا لیکلي دي چې تاسو په مزار باندې ځئ هلته به عرس کوئ
لکه اوس خو نوی مونږ به کو دا زموږ اوس چې کوي نو څه به وته بنګ صاحب هم دا څنګه چې حسن صاحب خبر وکړه غټه مسله هم دا ده چې موږ هر څه چې دی هغه په حکومت ورچو د حکومت کمزوریان هم دي نااهلیان هم دي په دې کې هیڅ شک نشته خو چې کم څیزونه موږ کولی شو حسن صاحب چې وایي چې موږ د سني شیعه د معاملو نه مرو د فرقواریت نه د دې څیزونو نه مرو د دې سره سره ډېر خلک چې دي نه هغوی دا دې لم د دارنګ ولم ورکوي مړه دی د مرګ نه یېرېږي دی له د ژوند د ټولو نه خوږ څیز دی چې ژوند دي نور څه به وکړم که نه چې ژوند خدای امانت دی تاسو سره بالکل دا الله تعالی امانت په دې بنیاد باندې ستاسو سره ګورې د حکومت فیصله وکړه څه پاره وکړه خو دا د موته ښېګړې پاره وکړه که نه څه رش د کرونا تیزی سره څه پیلویږي د رش وجې نه دا کېږي نو څه حکومت دا فیصله وکړه خو دې پاره وکړه چې یار اوس څه کوم حالات دي یعنی تا په پاکستان کې د یو کې د قسم شته د برازیل قسم شته ساوث افریقا قسم شته انډیا ولا نه راغلی ټیک شه نو دې مطلب دا چې دا نور زیات نشي حال دو حکومت سلو دی کارونا کی خو سلو دی لکه خپل احتیاط وکړه کنه ما ته ته خپل احتیاط پکار دی کنه زما ژوند دې کسول قرآن د تمخه ته پروت ګایډنس ته واخله حکومت سلو دی خو مت په خپل احتیاط پکار دی چې کوم احتیاط نکو ما ته کېدای شي ما ورور ته کېدای شي ما مور ته کېدای شي ټول کور ته کېدای شي نو احتیاط مت پکار خو حکومت ته کوم دی بعضې فیصلې ته لکه دی 15 दिन पहले څه کومې کونی وي کنه هغه اوس کوي صحیح پکې څه کدا دا دیو 15 दिन مخکې دا کړي چې تاسو د عمر وای څه کېدای شي ته لاک ډاون ولګيږي الا شاپینګ وکړي هغه خو چې کم دی اوس دی وایي چې کله ته خبره کې و خاصه د سم دي کنه نو د دې خو زه به کم یو به وته نو کله چې تا حکومتي هغه کس ان سی او سی مشر دی هغه چې زر شاپینګ وکړي بیا به هغه نو خلکو رش وکړ بازارونه اوس کې به مکمل لاک ډاون کیږي نو کته چیرې دا مکمل لاک ډاون د روزې سٹارټ کې کړه وې چې تا د سند ویلو سیارت انټر پرانس انټر سټي ترانسپورت په پابندي ولګوا چې کوم خرونو کې دا دی ټیک شه کوم لکه مردان کې 50% وو ټیک شه دالته پاتې شي بالکل بل مردان بالکل ګوره دی له پکارو جو خو دی لاک ډاون د منګه شه پکار دو چې مردان بالکل لاک کړي سیل کړي د مردان نه یو کس زینا نه په خپل گاډي کې خیر دی او یس په داسې کې خیر دی او څنګه او په خپل هر ځای اوس اسلام آباد ته لاک ډاون کې نو بیا دا دی چې بیا بس خلکو ته سپلای به زکوم کته ته دغه مسلې د خوراک مسلې حکومت په غین شور کې نور مسلې نور دا دي چې د مردان غیر چاپیر لارې ته مردان ته زما ته روزي خلک تیزی راځي ټریفیک ایز یوزوال او خبره د وی لاک ډاون او دا هغه بنیاد کو تاسو ګور اساس دلته چم کله سېکټري بندي کینو هغه شانته خو بندي خلک خو تیزی راوځي نه بیا نه صرف لار باندې خلک زیرازي لارې څنګه بند کړي کانټیدار تاری کې خودلی لغوي کولوکړه کې ګاډي د موټر نشي خلک بار ته روبزي هغه سمارټ لاک ډاون ته پیدا ورځو کا کنه صحیح لاک ډاون صحیح لاک ډاون وکړي 15 ورځو کا 15 ورځې کې ته مچ دا ته 90% ریزلټ درکړي خو زمونږ داسې چې لکه زب زما تب زی خپل ګاډي کې زی او سره دا د ګراسري دکان ته لاړ شي نن زه لاړم ما شاپینګ کول سمره راشي یار ما ته ریړه نه ملي ختم شوی کنه او دونه رشو بل اساس په سلف ریسپانسیبিলিټي خبر وکړه د یو دوه چیزونو غستو د پاره با اکثر 2-3 کسان راغلي اما شومان بي نه ما شومان بي در سبب دام ډیر اساس نن ډیر اهم ورځ وزه غواړم چې تاسو دواړو راځي نن یوم مزدور هغه یو ډیر خپل شعر دی ما شعر کړو ما چوي بوج کندو سے کم کرو صاحب دن منانے سے کچھ نہیں ہوتا منګ صرف د سیمینارو د هدا پوري او د پیغاماتو د هدا پوري محدود پاتې شو په دې ورځ عملی څه کول پکار دي زمون په ملک خصوصا مزدور طبقه ډیره زیاته او په لاک ډاون کې دا وی حالات هم لیدلو ګوره دا ډیر امپورټ ما په خیال موږ شروع د دینه په کار و اس ګټ لګا ټو لیټس هاف ان اند ور اٹ لکه ما په خیال مزدور چې کم دی پاکستان کې د مزدور حالات چې کم دی اوس کې گزاره کیږي خو اوسه پورې چې کم دی زته دا وایم چې نستا ورکینګ اورز نستا چې کم دی بیسیک پے چې کم دی انشورنس حکومت ویلي چې 16000 تک مینیمم 16000 تک 18000 دا هغه باندې څوک عمل نه کوي بل ستاسو چې ستا کم هاوس ورک خصونه کور هغه اوسه پورې چې کم دی هغه ریګولرایز نه دي ډیر داسې خبرې فیکټریز کې چې کم دی ډیر کم فیکټریز دي چې کم دی هغه تا هغه ریګولرایز کوي دا غوي د جاب سکیورټي نشته لکه د زده د رائټ فرام ټاپ ټو باټم د هیڅ چرتم چې کم دی جاب سکیورټي نشته دی په دغه باندې دا پرایویټ دغه کې بالکل پرایویټ کې خو بالکل نشته سرکار کې گزاره کی ځکه چې هغه دغه دی نو ستا په پرایویټ کې چې کم دی نو ویر دیر از جاب سکیورټي سیب خوشاله دی
تنخواه به ملاویږي کار به کوې په کوم ورځ د سیب موډ آپ دی نو یو ویل بی شون د ډور لکه دا یو کلیر دا دغه دی پکې ځکه یونین زمونږ اوس هغه یونین باندې تا پابندۍ دي هغه شی نشته دی پکې نو زه دا وایم چې مزدور دا ګوره ستا دا سیسټم چې چلی کنه دا مزدور چلی هغه د دې بیلچې د مزدور نه راواخله تر د یو ګریډ 22 پورې چې کوم دی دغه هم سیول سروینټ دی په کتاب کې سیول سروینټ دی اگر چې دا د دې پورې دا چې کوم دی دا ټول دا مزدور لکه مونږ ټول مزدور طبقه ځکه زه مهنت کوم نو پیسې ګټم لکه دا دغه دی نو زمونږ لکه دا نه دی چې صرف دا نه ایجوکیټډ دي نه ستا دلته کې پکار دی چې ګورنمنټ دا انشور کی جاب سکیورټي ورته دغه کې ادارې دې سره باونډ کی چېرې ای او بی آی چې کوم دی یو اداره ده د ای او بی آی بیا نور دغه هغې څه دغه پکار دی مزدور له څه هاوزنګ سکیمز وله پکار دي څه هیلث حوالې سره وله پکار دي داسې پیکیجز انټروډیوس کول پکار دي صرف ستا خبره دن منانے سے کچھ نہیں ہوتا بس صوبې چې کوم دی ای او بی آی غواړي چې مولا راکړي هغه نه ورکوله وایي چې هغه کې په اربونو روپیو هغه پراپرټي څه کوم دی د اربونو روپیو خو بل دا چې بیا ای او بی آی چې کوم دی د نیب دغه کې یریږي هغه بالکل انویسټمنټ اوس بند کړی دی چې هسې نوي چله بندې خو ای او بی آی کې دا هم ده که نه چې اف آی ایم ناٹ رانګ ای او بی آی چې خپل کوم امپلایز دي په هغې کې هغوی ته لون ورکوي خو چې کوم موږ رجسټرډ کسان ورسره دي هغوی ته لون هم نه ورکوي پکې هغو ته لون ورکولی هغه له د هاوسنګ سکیمونه دغه کړی هیلث انشورنس ورته پکار و لایف انشورنس وایي چې مزدور چې کوم دی په یو بلډینګ کې کار کوي بره ناروغ ورځېږي مړ شي هغه سیفټي نشته سیفټي ته پکې په چپړو کې به خطي چپړو کې به لګیایي په سر باندې هیلمټ نه بیلټ نه هر څه دا او ته به ورته ګورې ټول خلک به ورته ګوري مړ شي هغه ته کوم دی لایف انشورنس نشته هغه ته خاندان ته پیسې نه میلاویږي اندس ایون سکیورټي ګارډ په اخره کې وایي بس خدای ته منظوره وه خدای ته منظوره او دوا وکړو چې الله دې ولاغه جان ښایسته کړي بالکل نو دا دغه دی چې حکومت له پکار دی چې د کوم دی منیمم ویجز لګولي هغه انشور کړي تا پکې چې لیبر انسپیکټر ستا هغه تللی په کارخانو باندې هغه هلته چې کوم کنډیشن دی چې کوم حالات کې هغه کار کوي یا په کوم دغه کې بلډینګونو کې کار کوي کنسټرکشن دغه کې چې کوم ګرمۍ کې کوم دغه آیا هغلته سیفټي دغه شته یا په کارخانو کې کار کوي چې کله اور ولګي تا د بل دی فیکټري د چې کوم وسه پوره کې 200 کسان سوچېدلي هغه ته چې کوم ملزمانو هغه ته سزا ملو شو کې فیصل آباد کې د دومره واقعي شوي دي نو دا چیک کول دغه کول دا د حکومت کار دی نو په کار چې د خدای ته اول مزدور یونینز چې به مخکې زموږ به اورېده په کراچۍ کې چې به مختلف میلونو کې به ډېر یو خو تا مزدور یونین دغه که ګوره مزدور یونین چې کوم دی سیاسي دغه چې کوم دی هغه تبدیلي راوستلې ده د مزدورانو خو هغې کې بیا دا وشو ګوره هغې کې بنګه بنیادي غلطي دا راغله یو پیپلز یو دغه په یو جوړ شو بل چې کوم دی پی ای کې په هر یو کې لکه هلته کې مسلم لیګ والا خپل دغه جوړ کو نیشنلسټ والا پکې خپل جوړ کو هغه پیور مزدور دغه پاتې نه شو هغې کې د سیاسي پارټیو نه دی دوی پکې انروډز وکړل لکه څنګه چې سټوډنټ یونین د دوی د وجې نه خراب شو خو یو خو تا یونین بند که بل دا چې اوس د کمپلسري سروس ایکټ کوم دی دی په هر یو ادارې کې ورنه بستلو یعنی کوم دی پی ای ای باندې تا ولګولو په هر یو ادارې کې ته هغه څه مزدور چې کوم دی خپل اواز نشي چتولی هغه که جاړي که خاندي خامخا به نوکري کوي او په مختلفو ادارو کې که فرض که یو مزدور دوه اواز اوچتم کې نور خلک د یاري دغه سره ملګرتیا نه کوي که نه یاره د هغه هم دغه څنګه چې اساسي خبره وکړه چې تا ته اوس بل ورکې نه اوس خو دا بیوروکریټس ته کوم دی د 2200 دغه ورځې دغه کتل څه 20 که څوره کسان دي هغو پر کمیټي جوړه کړې چې دا به فورس ریټایرمنټ څه کوم دی یوه کمیټي هغه به کینې هغه فیصله وکړي چې بس تا څه څوره د 20 کاله 15 کاله نوکري کړي ته پرفارمنس نه مو مطمئن یو ځاک ورته صحیح ډېره مننه حسن صاحب ډېره مننه بنګر صاحب او کتونکو هم ختمو هم په دغه باندې چې صرف او صرف د ورځو په نمانځلو باندې او په دې نه کېږي پکار ده چې حکومتي واکداران هم او هغه خلک هم چې هغه عام خلک دي او هغه د مزدور د حقوقو لپاره په څه نه څه ډول باندې خپل اواز اوچتولی شي نو چې دغه اواز اوچت کړي او چې دغه مزدور طبقه په هغې کې موږ هم راځو په هغه کې هره طبقه چې کومه مزدوري کوي چې د هغوی د ژوند یا د هغوی که ژوند بچ کول خو پرېږده هغه مړ شي خو د هغه د اولاد او د هغه د ښځې او د بچو د تحفظ دپاره څه نه څه عملي وکړی شي اجازه غواړو د الله په امان